شیخ مرشد دے علامہ شمس التبریز رحمت اللہ علیہ نغید اشعارنا انتخاب دے دا تشریح کی حضرت لکلی دی. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پوری ہمت سے نفس کے تقاضے کو روکنا چاہیے، لیکن احیاناً جب خطا ہو جاوے تو 2 رکعت توبہ پڑھ کر خوب رو کر اللہ سے معافی مانگے اور آئندہ کے لیے عہد و ارادہ توکل علی اللہ کر لے کہ اب پھر یہ خطا نہ کروں گا. اس کے بعد پھر اسی دندے میں نہ لگا رہے کہ ہائے یہ خطا مجھ سے کیوں ہوئی. ہر وقت اپنی خطا کو یاد کرنا حجاب راہ ہے. ہم خدا کی یاد کے لیے پیدا ہوئے ہیں یا خطاؤں کی تسبیح پڑھنے کے لیے؟ توبہ کے بعد ذکر میں مشغول ہو جاوے، کیونکہ ہر وقت صدمے معصیت سے دل میں مایوسی پیدا ہوتی ہے اور پھر خشکی بڑھتی ہے. بالآخر مالی خلیہ یا کسی اور بیماری میں ابتلا کا خطرہ ہوتا ہے. البتہ مجموعی طور پر یہ دعا کرتا رہے کہ خدا میری تمام خطاؤں کو عفو فرما اور میری بے حساب بخشش فرما. ډېر مفید او ضروری خبره ده. گناه خطا چې دی دا د انسان سرش کې ده. انبیاء علیهم السلام چې دی دا معصوم دي، یعنی هغې نه خطا نشي کېدی. ګناه کبیره، ګناه صغیره هغې نه نشي کېدی. د هغې د الله جل شانه خاص کرم و فضل دایره کې وي. عصمت عقیده عصمت انبیاء دا عقیده ده چې ټول انبیاء کرام علیهم السلام بلا استثناء د هرې ګناه نه چې دی هغه معصوم دي. خلاف اولا یو کار کې دی شي، خلاف اولا نا ګناه نه وي. د هغې حضراتو په نسبت سره هغې خپل مرتبه لحاظ سره دي ته ګناه وفرمایي، څنګه چې حضور صلی الله علیه وسلم دعا فرمایي اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت، ای الله زما بخنه وفرمایي مخکینی رستنی ګناهونه. نو دا د امت د تعلیم دپاره ده یا د انبیاء علیهم السلام د رفع درجات دپاره ده. دا زموږ عقیده ده، ټول امت متفقه عقیده ده چې انبیاء علیهم السلام نه ګناه نشي کېدی. او صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین او اهل بیت رضی الله تعالی عنهم اجمعین هغه خپل دایره کې محفوظ دي. عقید ته الله جل شانه د خپل رضا او د خوشحاله د رضامندۍ پروانه ورکړې ده. رضی الله عنهم ورضوا عنه. انا اولئک هم الراشدون اولئک هم المفلحون. دا پروانه ورکړې ده، انعام ورکړې ده. نو کاغې نه په ظاهره په دنیا کې څه خطا لغزش شوی وي، الله تعالی ورته د هغه معاف کړي دي او د خپل رضامندۍ اظهار فرمایلی دی. دین علاوه ټول امت چې دی، امت اولیاء په خپل درجه کې محفوظ دي. خو موږ او تاسو ټول امت چې دی داسې یو چې کمی، کوتاهي، غفلت، ګناه کبیره صغیره، حقوق الله حقوق العبادو کې کوتاهي کېدی شي. الله دې حفاظت فرمایي. نو حضرت فرمایي که بالفرض گناہ شي نو اول خو پورا ہمت استعمال پکار دی. پوری ہمت سے نفس کے تقاضے کو روکنا چاہیے. د نفس تقاضا روکاول پکار دی. د نفس تقاضا باندې عمل نه دی پکار. د غیبت تقاضا ده، د دروغ تقاضا ده، د غیب سنمه ده، د مسلمان سره جګړې او د بل چا د حق وهلو، د بدګمانه، د کبر، د حسد، د ریا، د غصې، د ظلم، د بد نظره، د عشق مجازه، د غلط سلط سوچونو، د غلط سلط کارونو، د مختلفو نوع ګناهونه. الله دې زموږ ستاسو د ټول امت حفاظت فرمایي. نو دا تقاضا اوچته شي نو کنټرول کول پکار دي. څه مطلب؟ د هغې خلاف کول پکار دي. نفس یو ګناه تقاضا کوي، یو ګناه تا ته ښه کوي او تا مبتلا کوي، ته هغه ته توجه مه کوه، هغه تقاضا باندې عمل مه کوه. استغفار وایه، لا حول ولا قوت الا بالله وایه، درود شریف وایه، نیک مجلس کې کېنه، پام غلط کزان له کتاب راواله، باروزه 2 رکعات وکړه. دا نفس تقاضا دا باول دي. تقاضا باندې عمل مه کوه. فیسبوک دی او هغې کې سړی اختی ګناهونو شیزونه، غلط سلط منظرونه، غلط سلط ویډیوګانې،
هغه نفس تقاضا نه دی باندې عمل مکوه. تعلیم د پاره یا دفتری کارونو د پاره فیسبوک ستا ضرورت دی او موبایل د ستا ضرورت دی، نو بس ټیک د بس دغه استعمال لپاره. غلط استعمال نه ځان ساته، که غلط استعمال باندې نفس تقاضا کوي بار بار آماده کوي نو هغه باندې عمل مکوه. دا نفس تقاضا دباول دي، دا نفس تقاضا دباول دي. موږ دلته کې راځو کنه چې موږ د الله جل شانه معرفت محبت زدکو، د بزرګانو ارشادات وورو، د قرآن او حدیث ترجمانی او د قرآن پاک او د حدیث پاک احکامات مذاکره وکړو، نیک عمل چې د عزم کو، د ګناه نه ځان ساتلو اهتمام کو، د ګناه نه بچ کېدو طریقه زده کو. دا طریقه زده، دا طریقه زده کول دي. څنګه به ځان د کنټرول کې؟ ګناه تقاضا دباو کا، غیبت تقاضا ده، دروغ تقاضا ده، غصه درغه ځان کنټرول کا، بد نظره تقاضا ده، د غلط نظر اوچدیدو، د غلط نظر چې ده استعمالولو موقع ده، د غلط سوچونو موقع ده، د تقاضا دباو کا. سمانه دباو کا یعنی دی باندې عمل مکوا، دی ته توجه مکوا. بیا سبکه مفید کار ته متوجه شه، ذکر ته متوجه شه، تلاوت شروع کا، مرګرو سره غپ شپ شروع کا، کتاب راواله. او کدا سه زی چې سم نشي کېږي شپه د مثلا د قبر اخرت سوچو کا، د مرګ سوچو کا چې مرګ راغو، د مرګ اعلان چې د خپل مرګ اعلان دوهراو کدان سره به چې غل راشي خو کوتک بر اخلي کنه، او که غل سره ټوپک نو ته ټوپک راخلي انا وای دز بکې دا ټوپک راخستل دی. اوس هلته کې د غلط تقاضا د غلط سوچ دی. یو کیسه شروع ده چې ستا یو شیطان، الله د موسی سره فاضل فرمایي نفس شیطان چې دی یو غلط لار ته تدعا کوي، چرته هم نشي تللی، شپه ده نور څه شغل نشي کېدی، پاسې دیم نشي، نو څه به کې هم په دې بستره کې د قبر آخرت منظر سوچ تیاره ده. او دا سوچ وکړه چې قبر داسې تیاره روانه ده، دلته کې خو زړه راتنګ شي، خلق راتنګ شي، سړی پریشان شي، مور پلار ته आवाज وکړي، یار دوست ته आवाज وکړي، ورونو خویندو ته आवाज وکړي، تر ماما ولا راشي، خبر کې بس وکړي. د خپل مرګ اعلان ځان سره سوچ وکړه، خپل مرګ اعلان ځان سره سوچ کا. زموږ مرګر هغه د خپل مرګ اعلان ټیپ کړو، هغه به اورېدو. خدا ټول د پردا مراقبه نه ده، دا چې خاص د ایمرجنسي حالت دی، د ایمرجنسي گیټ دی، د ایمرجنسي حالت ده. دغه نن سبا اعصاب کمزوري دي، دل دماغ کمزوري دی، بعض وخت د مرګ مراقبه او مرګ سوچونه سره کوي، اثر پیوشي، بعض وخت بے هوش شي یا آؤٹ آف مائنڈ شي، بی پی هاي شي، خوف په مسلط شي. نو چې کم کس داسې قسمه حالاتو کې، داسې قسمه خبرو اترو کې مبتلا وي، یا خدا نه خاصه مبتلا کېدو خطر وي، د زنا خطر وي، الله دې نه کې عشق مجازي خطر وي، یو کیسه چې دې شروع وي هغه د پاره دا چې مرګ سوچ وکړه، د مرګ اعلان ځان ته وروه، د مرګ اعلان خپل ځان ته وروه چې وا نفسه ته خو ما ته دا وې، خدا دا ورځ را روانه ده چې سپیکر کې به دا اعلان کېږي چې فلان کې د فلان کې زوی د فلان کې رور وفات شوی دی او جنازه به دغه وخت ده او الله مبارک جنازه کې شریک شي، دا اعلان به کېږي. دا نفس تقاضا دباول دي، نفس تقاضا کنټرول کول دي، دا نفس دې قابو کول دي. په خبره پوه شئ؟ ها بھائی یا لکه دا په خبره پوهېږي نه پوهېږي؟ اچھا نفس تقاضا کنټرول کول مطلب دا نه چې تماچه راوالي دلته کې چې لکه سمېږي نه سمېږي، دا مطلب نه دی. لکه د غنمو ګوله راوال لکه سمېږي نه سمېږي، ته وسوسې زی کنه دې ستا داسې وکړم چې اوس دې پړډومه غنمو ګولې خولې کې اچوم. ګورې پام ګورې داسې ونه کوي ولکه تاسو په خبره پوهېږي وده خو نه یار. اوس مولوي صاحب راغوسته شي چې وسوسې دي یار دا خو کنټرول کېږي نه، ستا داسې هغسې وکړم صبر وکړه، تاسو سه ښه صبر وکړه. پام دا حرام ده، ګوره خودکشي حرامه ده بھائی، خودکشي حرامه ده بھائی. نفس سره مقابله به څنګه کې، د نفس تقاضا به پرېږدي،
د نفس کم دا تقاضا ده، د نفس کم دا ډیماند ده، د نفس کم دا مطالبه ده چې دا کار وکا، دا غیبت وکا، دا ګناه وکا، دا مونږ قضا کا، دی ډیماند باندې عمل مکوا، دا مطالبه رد کا. دی تو نفس کو دبانا، نفس کے تقاضے کو چھوڑنا. پی په خبره پوهیږي؟ نن سبا د خودکشي کیسونه راځي ګورې زیات الله دې حفاظت فرمایي. پام داسې حرکتونه کی. خودکشي حرام ده بھائی، خودکشي حرام ده، ناجائز ده. الله دې حفاظت فرمایي. انسانی سمجھ کو ډېر لږ څوک سمجھ دی کنه نو څه اعتبار دی د انسان د نفسیاتو. اچانک یو کیسه پریشانی، کور پریشانی، د عزیزانو د خپل خپلوانو بے وفایی او ظلم او د تربورانو حسد، د زمکو جګړې، هنه او زموږ داسې جنریشن ته دغه کیسې خونی خو دا نوري کیسې وي، هنه د نوري کیسې وي، پیچیده مسایلې، پوشیده او پیچیده مسایل اچھا سره شیر کوي، نه څنګه به شیر کوي؟ حالانکه دا شیر کول پکار دی بھائی. معنا زبیر دا مسایل شیر کول پکار دی، هر چا سره نه، چا سره ساته ما دی بھائی. تبیر لار صدا څنګه بزان بچ کو یار؟ دا یو پلیټ فارم پکار دی کنه؟ دلته دا ماشاءالله جی سے مشر سره ناز دی ورنو ټول موږ یو دغه یو کنه. او زه خو ځان ته بوډا نه وایم، زه هم ځوان یم. بوډا سره ځان ته بوډا نه وای. کته چاته چې بابا په خیره غوسه کی، بابا بنه وای مان انکل بوي. حاجی سے ودا چې کنه انکل بوي، انکل بابا بنه وای. مدرسه کې یو دغه مشر سره و خدمت کو نو ما و بابا اما ته بابا مو دې غوسکی بابا بني، چاچا ورته ماما ورته وای، انکل ورته وای. نو زه خو استاد مرګره ما باقي وجي سیب دین دا بس ماشاءالله دعا کوي نور خپل مرګري ناسیو. نو زمونږ د دې نوې نسل پیچیده او پیچیده مسائل، پوشیده او پیچیده مسائل دي کنه دي الګ مولوی صاحب د حکیمانو دکان نه آباد دي، خدای بنده عاملانو دکان نه آباد دي. دا څه زبردست مارکیټ دی کنه د حکیمانو او د عاملانو. نن نسو کال مخکې دا موبایل تازه راغلی و، تازه راغلی دا موبایل 2098 خبره ده. زه مدرسه کې ونه ده پېښور یونیورسيټي یو طالب علم راو، یاره یو عبارت لیکل دي د عربی مال سی عبارت دي. عزت تا فون ملاوم پاکټل به ورته پاکټل ملاوم او تا ته به هغه عبارت دغه کی مال ملاو کا مسئلہ بھائی ملاوی کو سیالکوٹ ملو کو پنجاب. ہاں بھائی لکھا چې ما لیکل ما و مال ته وای سی عبارت ته چې عبارت ویل هغه کې شرکی خبرې وي، شرک خبرې وي. مالک دا تسوی دا شرک دی یار. وای نه کنه ته په دې نه پوي دا خو بیل باب دی. هغه بیل ته مخامخ کسانه ته څه کیسه ده؟ وای یار بد عبارت ته نور مې چړه مان زه خدانه لیکم دا خو شرک دی یار. دا شرک دی فلان کې ترور رسېږي فلان کې ترور رسېږي زما دا مدد وکاو دا مدد وکاو دا غیر الله. زه خو نه لیکم ما بند کو فون یا بس بهر مال څه کیسه ده لکه څه چل دی زما یار یو کیس ته بس ما څه کیس دی یار دا خو ته شرک ته مسلمان یې مسلمان یې الحمدلله مړوي بس دا بس زموږ یو دغه دا څه دغه دا یو دغه دا دغه دا وای. الله دې حفاظت فرمایي. زکه درته وایي چې دا کیسې دي ساده ګلای باندې وخت نه تیریږي بھائی. ځان بس ځان قابو کې ځان تقاضا به دباوي مولوی صاحب تقاضا به د تقاضي خلاف به عمل کې دی پسې به زینا
اما ته وایي چې زموږ داسې یو کیسه ده او زما چا سره تعلق جوړ شوی دی او هغه چې دی څه نوم یې زه د واده لپاره کوشش کوم نو واده لپاره دا بای پاس استعمالوي بای پاس د تعویز وکم تعویز چې عامل ورته تعویز خبره کړې ده او ورته خې ځان ورته مولا کړی دی او پیسې ورته دا کړې دي دغه پیسې برات سے تعویز کوم بس ان شاء الله رشتوں کے سارے مسائل حل مل پام کو ظالم د ایمان نه وباسي د کوم قبل ته کلمات ما باندې لیکي دي خو شرک دی یار شرک دی دا نن وټانو نه حساب کا سو کال شو شل ها 23 کال شو اوس په سهالي الله دې حفاظت فرمایي د نوجوان مسائل د نوجوانانو مسائل دی بھائی یو بل کسرا لراغو اف اف سی بی ایس سی طالب علم تعویز را کا عمل تعویز خو نه کوم یار یو تعویز را سرته وګوره را سره رام و یو تنوی ما تنهایی پکار دس سیکریسی ده وایا به سیکریسی ده خاص خبره ده معلوم خاص توجه ده سره تا ته څه وایا سکی سره یو تعویز پکار ده مستا خو ډېر خسته تعویز ما سره ده خو عمل بکې او ته استعمالای نو دام یاد ساتي عاملان ځان درنۍ کنه یا د حکیمان ځان درنۍ یاره مون خالص اجزا استعمالو خلک پیسې ور کوي نه خبرې کوي مون خاندانی حکیمان یو مون خپل پیسې نه خرابو اما خاموسري بسټیک دی یاره بس سچې به منم خو نسخه را جوړه ته د تعاملان ځان درنۍ بعض اوقات مام به خدام الکت تعویز د لکوم خو تعویز تاسو استعمالوي نه یار تاسو نخري کوي نه بالکل استاد منم زه مستا بالکل داسې تیر به هدف تعویز چې ان شاء الله ګوته پر راکاږي دز بکیږي ول صدق غری بیا خو یقین ساده بس زستا ستاوي ارسه منم زه مالستا تعویز داده چې نظر حفاظت وکا الکانو نه ځانو ساده سره ټیټ کو مخلصو پټیټو سترګو راته زموږ دا کیس دی زموږ دا کیس دی دومره جاهل کنه چې دا غلط سيزونه هم د تعویز او د الله او د الله د رسول د پاک نامه او د مبارک آیاتونو په ذریعہ دا غلاظت دا کسی حل کوي تاسو خیال لې یو بل کې سره ته کوم ها دی جمعات خدمت ما خام نه بدل کې ناسمه یو کس راغو پیر فقیر نه میا مولانا مونږه بس یو فائدہ اخلو نور منځونه خو روټین کار دی مړه جنت دوزخ و د روټین خبرې دي کنه تعویز خاصه تعویز را لوکا داسې ما خامې ټیم سکونو ست تعویز غره یاره تعویز بس کار دی ست تعویز نو مقصد خو وی کنه یار تعویز دا دی چې او رشتہ دا خبره د رشته دا مسله کې کیسه جوړیږي نه تعویز را لوکا ما تماسه تعویز نشته لري تعویز کوم نه را چل راځي بیا راته سکرات او خیر معلومه صدا سره رابطه کوم سکون نشته دي ویزټینګ کارت هم راځي چاني سي در کو چاله کزا زما پکې لشل روپۍ دا دندم نشته بیا راته وای یو عیسائی دی هغه له تعویز له کور شمه مال دا خو د کفر او د ایمان خطر شو خدای بنا پته س ورګی لکی کم کفر ورګی لکی نو تک هغه منی او غیبانه یقین صدې خدا خو کفر دی خیال دم راځي خبره ها بھائی ودغه نه یار دې خبره کو څه کو دکیږي یار څومره تاسکونی خبرې باچا دې خبره کو څه کو دکیږي کمپین ورځې دي څنګه اعلان مو کو خلک راسم نن سبا خلک ګرځي کله د شپې هم ګرځي کله دا څه خبره راته پاغه وخت یو کا کس چې زه ويرولم ما ته وای
ما چې ورته خبرو کې هغه د کفر خطر ده ته عیسائی له څنګه ورځي هندو له عیسائی له څنګه ورځي ما دا کیسه ده مال تعویز راکا نه بده بوتاون نامې ولیکي هنه عیسی علی السلام ته د الله زوی وی الاذ بالله العظیم نو دا یو کیسه ولیکي ته ستاسو ایمان دې خرابېږي نو اما ته وی نقل کفر نه باشد د کفر نقل کول چې د کفر نه دی الاذ بالله العظیم اما ته وی خیر دی تعویز وکم بیا به توبه وباسم بیا به ایمان راوړم وی تعویز وکم هغه نه پس به توبه وباسم بیا به کلمه ووایم کم حد ته رسی کم حد ته رسولې دی څه شهوت څه سیدی ته رسولې دی بد نظره غلط تعلقات عشق مجازی د ایمان د دایرې نه ورتیر دی به الله ذ بالله العظیم الله دې حفاظت فرمایي دا نه یو مرګم راغلی وي چې دا لا څه خبرې دلته کې یار ده دا کومه قسمه خبرې شروع کړې دي دا کله د کولو خبرې دي جمعات کې جمعې پورت دا خبرې کوي یار دې ساده ګل ته پته نشي د نن د معاشرې ټول نه غټ کینسر هم دا دی د معاشرې غټ کینسر هم دا دی دې کنه دی الله دې حفاظت فرمایي او زمونږ غټه موضوع حضرت والا رحمت الله علیه غټه موضوع نظر حفاظت د زړه حفاظت غلط تعلقات غلط مجلس غلط سوچونو نظام ساتل دا د دې مجلس د دې ناستې بس واحد ایجنډا ده بس یا 1 پوینټ ایجنډا ده غیر الله نظام بچو مونږ الحمدلله کو الحمدلله روجی نیسو الحمدلله تلاوت کو الحمدلله د دین څومره خبرو کې حصہ اخلو الله دې قبول کړي زمونږ مسله هم دا د ګناه نه بچ کیږو ګناه نه او خاص تر باندې دا د عشق مجازي او د شهوت او د بد نظرۍ او د فیسبوک او د انټرنیټ او د ټچ موبایل او د واتس اپ هغه دنیا دا چې علمان والحفیظ الله دې موږ سره حفاظت فرمایي نو حضرت فرمائی کہ پوری ہمت سے نفس کے تقاضے کو روکنا چاہیے نفس تقاضا رکاول پکار دی بریک لگول پکار دی سمانا یعنی دا تقاضا باندې عمل مکوا دغه خبره باندې عمل مکوا دی باندې مرا باسا تی تشاکا څنګه به دا پرې دی څنګه به دباوي استغفار وایا 2 رکعات صلات توبه کا صلات حاجت کا نیک مجلس کې مرګرو سره غب شپ شروع کا مور پلار سره کېنا کتاب راوالا سم مقنینو کم از کم د قبر او د آخرت منظر سوچ کا دا خبره خو یعنی یقیني ده کنه هر دوی مدرمه باندې اعلان کیږي مړې سحر او دیش پی دی الله دې حفاظت فرمایي چې سپیکر وټنګي خدای خیر څوک وفات شو دا غو مشاهده ده کنه هر درې مسلو رمه دا سه هفته نشته ځای کې الله دې حفاظت فرمایي الله دې ټولو بخي چې مړی نه دفن کی د مرګ منظر سوچ کا چې مرګ زما مرګ راغو ځن کدن دې سارا نو ودا د فرشتو او د آخرت کړکیا کولو شو زما د آخرت سفر شروع شو زما اعلان شو زما دا عثمان د خويند ټول جاړي یا خدای پاک چې کم کور کې دومره کلونه عمر تیر کړي دي هغه کور نه زما جنازه تیاریږي وته والده اوس کو تختې ته واچول غسل راکو کفن راکو او زه چې دې کور نه وتم یا الله کم کور کې زما دومره مدت یې رشوي دا کور کې زما زین نشته دي زره وباسي بیا بوین کوي او جنازې منځ شو اوس چې ده تکبیرونه وشو او زما جنازه مکمل شو زما د تدفین ده زما رونه او زما پلار او زما ترونه ماماګان ما چې د سپاری قبر ته زما بس یې خخت بند کی او زما زوستنه تنها قبر کې مال فرشتي راځي یا الله زب سویم دا یو جھلک یو تصور وکړل ته بیا تماشا کوه چې وسوسه څنګه راځي دله دا د مړی خېټه سودا ده دا فارسی وانه وی کنه یې مړه خېټه فارسی وی
دا د غنمو فساد دی، دا په ډکه خېټه مو روټۍ خورو، دا دی فساد دی. مولانا روم رحمت الله علیه، شیخ سعدي رحمت الله علیه وی دا واقع لیکلی ده چې دمشق کې یو ځل قحط راغو، نو عاشقانو ته یو کس ویل چې څنګه چلو کوم معشوق راولم که روټۍ درکمه؟ هغه ورته چې معشوق په بلوله روټۍ راوړه، مرو عشق تهیر شو. دا عشق نه دی، دا فسق دی. دا عشق نه دی، دا فسق دی، فسق. او دا د غنمو فساد دی. دا دو ټوک تفسیره ده په دې باندې. غنمو خدای الله رزق خدای الله روزي د نعمت دی، شکر دی. خو دې به شکه چې موږ د غنمو نه غلطه فائدہ وچتو، په ډکه خېټه روټۍ خورو، شکر ادا کولو په ځای باندې غلط سلط سوچونه او غلط منظر او فیسبوک کې ننوزو او بد نظری کیږي، نو دغه به غنمو فساد دی. به د غنمو او د روټۍ نه چې کوم طاقت جوړیږي غلط ځای کې استعمالیږي، غلط سوچونو باندې او غلط حرکتونو باندې او غلط وسوسو باندې او غلط سوچونو باندې دا شیزونه دا کیږي. دا چې کس د بار د مرګ مراقبه، د مرګ منظر او څومره آیاتونه روایتونو کې د مرګ ځنقدن او د قبر د آخرت مراحل راغلي تفصیل سره بیان شوي دي. هغه مضامین، هغه احادیث مبارکه، هغه آیاتونه، د هغه آیاتونو تفسیر چې سړی سوچ کی. یا داسې قریب ترین رشتہ دار د هر چا وفات شوي، الله دې وبخي، ما قریب ترین رشتہ دار مور وی، پلار وی، تر وی، ماما وی، رور وی، خور وی، جوخ یار دوست وی وفات شوي، داغه د مرګ سره ځان ته یاد کی چې داغه جنازه، داغه د تدفین، داغه د قبر، یا الله دا سفر څنګه به دا سفر کیږي. دا دغه کس د پاره دا علاج دی چې کم د وسوسو نه تنګي، کم د بد نظرۍ نه تنګ وي، کم د عشق مجازۍ نه تنګ وي، او کم کالج یونیورسټۍ کې او په سکول کې او په معاشره کې د دې غلط سلط تعلقاتو نه تنګ وي او ځان بچکول غواړي، ځان دې نه پاکول غواړي، دغه دپاره دا علاج دی. بھئی تاسو په خبره پوهېږئ؟ ها بھئی زه غلط خو نه ویم، دا زمام ضرورت دی، دا زموږ د ملګرو ناستو ملګرو ضرورت دی، معاشره کې د هر چا د ضرورت دی. اتقوا الله حکم دا صرف علماء له نه دی. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، یا ایها الناس اتقوا ربکم، خپل رب نه ویریږي، الله نه ویریږي. دا حکم صرف د علماء او د حافظانو لپاره نه دی، دا خو ټول مؤمنانو لپاره. هر کلمه ګوته دا حکم متوجه دی چې به ګناه پرېږدي، الله نه ویریږي، ناجایز نه حرام کار نه ځان بچ کی، د خپل نظر حفاظت وکړي، د خپل ژبې حفاظت وکړي، د زړه حفاظت وکړي، ګرد و پیش باندې نظر واچي، غلط سلط ماحول نه ځان بچ کی. دا د هر چا د پاره دا لازم ده. بھئی بیا ګرد و پیش باندې نظر ساتل، خپل یارانو دوستانو باندې نظر ساتل، د خپل یارانو دوستانو جایزه اخیستل چې زه د یارانو دوستانو په نتیجه کې زه د دوستانی او د دې تعلق په نتیجه کم طرف ته روان یم، دین طرف ته روان یم که زه بل طرف ته روان یم، خدا نه خواست. دا جایزه مونږ هر کس واخلو. دا دومره ضروری مضمون دی چې قرآن پاک څو ځای کې دا راخیستی دی، او په یو ځای کې د داسې غلط سلط مجلس او د غلط سلط ناستې چې دی نتیجه بیان کړې ده. قرآن پاک چې دی قربان دې شم، قرآن پاک یو څیز نه دی پرېښی. وایي قیامت په ورځ باندې به داسې سړی چې د غلط سلط مجلس او د غلط سلط دوست په نتیجه کې ګمراه شوي چغې به وایي یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش چې ما فلانکي سړي سره یارانه نه وی کړې. لقد اضلني عن الذکر بعد اذ جاءنی، د نصیحت نه پس زه ګمراه کم، د قرآن نه پس زه ګمراه کم. د عقبه بن معیط باره کې دا آیات دی، شان نزول خاص دی. خدا تاسو ته معلومه ده، علما دا فرمایي چې الفاظ العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. شان نزول بشک شان نزول دی، الفاظ عام دي. هر هغه دوست د پاره دا پیغام دی چې کم دوست د دوستانه په لار باندې غلط کار کوي، کم دوست چې دی د یارانه دوستانه بنیاد باندې غلط کار کوي. یارانه دوستانه کې چې دی سړی ټوپک والی، یارانه دوستانو سره عزیزانو سره ټوپک ور سره پاړه کی، دا جانچ نه کی چې لکه بس ظالم دی که مظلوم دی، نه بس څوک نو عزیز ولی ده، رور ولی ده، دوستانم ده،
یارانه دوستانه کې خلکو باندې ظلم کوي، یارانه دوستانه کې چې د فیسبوک کې غلط سیزونه شیر کوي یو بل سره، غلط سلط سیزونه یو بل ته واتس اپ کوي په یارانه دوستانه کې. یار بد بدتر بود ادمار بد، یار بد بدتر بود ازمار بد. زهریله مار نه چې ده دا غلط مرګره چې ده، غلط دوست غلط یار چې ده دا بدتر دی، ځکه چې غلط مار زهریله مار بس سړی به مړ شي کنه، الله دې مو ساتي، سړی به مړ شي کنه بس نور څه کېدی شي، مرګ نه مخکې د مار بس نه چلیږي. خدا یار بد دا بدکار او بد عمل دوست چې ده داسې زهریله دی چې د چغې به د قیامت پر ورځ باندې نه ختمي، قیامت پر ورځ باندې چغې وي. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش ای زما بدبختی چې ما فلانکی سړی سره یارانه نه وې کړې، فلانن خلیلا، فلانکی سره مې دوست نه وې جوړ کړې. ډېرې خبرې داسي او خاص ور باندې دا باب دا بد نظره او عشق مجازه او دا غلط سلط تعلقات او دا غلط سلط کیسې او واتس اپ او فیسبوک دا په یارانه دوستانه کې وګورئ څه کېږي. سیکنډونو کې دا شیزونه یو بل ته پاس کوي او د خپل ایمان او د خپل آخرت په تباه کوي. او بیا بل خبره دام داسې ده کنه چې دا داسې چا خبره داسې مړې ده چې جاړه والم په څوک نشته دی، نه مکو وال نه پلار نه مکو کوي، نه تر ماما نه مکو کوي، نو استاد په دې باندې صداسي خبره کوي. لہذا بس کم سره ورکی ورغرق شو کنه نو بس لاړو لو شو به بریک چرته لګي ماغه وخت ولګي چې هر څه تبا کړی 11 12 13 شي بیا د رويخيږي او بیا بریک لګي نو بریک دغه وکی بریک بسنګ لګي سنګ او څه فائدہ وي دغه بریک. توبه ته بشک شي خو د دنیا چې کوم صلاحیتونه او کوم نعمت ځواني او طاقت او قوت انمول صلاحیتونه الله ورکړي هغه تباہ او برباد کړ. د دې ټول خبر علاج چې ده وی تقوا ده، الله ته توجه ده، رجوع ال الله ده، الله سره ځان تړل دي، ذکر اهتمام ده، تلاوت قرآن پاک اهتمام ده، د نیک مجالس اهتمام ده، د خپل ځان دیکبال سوچ کی پاکیزگی سترائی راوستل دي، نورانیت راوستل دي، او خپل گرد و پیش کی خپل تعلقاتو کی چې ده هغه صفائی راوستل دي، صفا تعلقات سره وساتي. داسې کسانو نه، داسې الکانو نه او داسې مجلس نه او داسې یارانه دوستانی نه موږ ځانو ساتو چې کوم یارانو دوستانو کوم تعلقات سره په داسې خبرو باندې اخته کوي. کټ کدال تعلق ورکه دي، داسې تعلق لدري طلاق ورکا مرابطه کوا، میسج کوا، مچ دې سلام کلام کوا، ختم کدا داسې تعلق چې کوم تعلق سره جهنم درځي نو هغه تعلق کې سلام هم حرام دی، هدیه اخیستل او ورکول هم حرام دي. بيدا موضوع داسې اخوادي خو نه ده یار، ها نشانه بالکل صحیح ده، ها بلاستیک میزایل دور دی بھائی، ټارګټ میزایل دور دی کنه، نشانه پیدا کی ولي کی بس پر میزایل وزي خدای اثرات کنه. الله عز وجل سے حفاظت فرمائی. نو حضرت فرمائی چې ہمت کے ساتھ نفس کے تقاضے کو روکنا چاہیے، لیکن احیانا جب خطا ہو جاوے تو 2 رکعت پڑھ کر خوب رو کر معافی مانگ لے. معصومیت خود انبیاء علیہ السلام خاصه ده او حفاظت د صحابه او د اهل بیت خاصه ده رضی الله اجمعین. باقی مونږ تاسو نه ک بالفرض توبه نه بس خطا وشي، غلطي وشي، کوتاهي وشي، غیبت وشي، بدنظری وشي، خدا نه خواسته نو فورا بیا 2 رکعات صلات توبه سره وکي او الله ته وجاړي او معافي وغواړي. ډب کومه چې بس غلطه کیږي، غلطه باندې غلطه کیږي، غلطه باندې غلطه کیږي، احساس هم نه کیږي، نه فورا سړی زهر وخوړو فورا خوله کې ګوته ورکه الټا کا، بې زهر چا وخوړه الټا کو دا ښه علامت دی، که زهر وخوړه او هضم شو دا خو خطرناک علامت دی، زهر وخوړه او هضم شو دا خو خطرناک علامت دی. زهر وخوړه خوله کې ګوته ورکه الټا کا چې زهر بار روزي، غلطی وشو نو فورا 2 رکعات صلات توبه وکا وجاړه الله ته چې زهر ختم شي. په دې زهر باندې قناعت نه دی پکار چې بس ټیک دی وشو نو وشو، نه ولی وشو،
توبہ وباسا اور آئندہ کے لیے عہد اور ارادہ توکلاً علی اللہ کر لے کا پھر یہ خطا نہیں کروں گا. خطا وشوه خدا نخواسته فوراً بیا سړی توبه وباسي او عزم وکړي اراده وکړي د الله باندې توکل وکړي چې انشاءالله آینده به داسې کار نه کوم، آینده به دې خبره ته نه نږدې کېږم، آینده به دې قضیې ته قدم نه اخلم، داسې دوستی به بیا نه کوم، داسې تعلق به نه قائموم. ہاں اس کے بعد پھر اسی دندے میں نہ لگا رہے کہ ہائے یہ خطا مجھ سے کیوں ہو گئی. دا څومره ښایسته خبره ده، دا غټه غلطي ده. څومره داسې واقعات راځي چې بیا دې سره مې درد سر کې تللی ناستې سوچونه کې ما نه ولې وشو دا کار، ما دا کار ولې وکړو، ما نه ولې وشو، ما نه دا کار ولې شو، ولې دلته لاړم. بس چې توبه دې وکړه، 2 رکعاته دې وکړه او الله نه دې معافي وغوښته، بس هېره کړه. اوس دې دنده کې مه لګه چې دا کار ولې وشو، دا کار څنګه وشو. بای ته یو سړی په خټو کې را پرېوتو مثلا، نو خو د هغې علاج څه دی؟ فوراً پاسه او بس ځان ووینځه، ختم. د دې علاج خدا نه دی که نه چې سړی غورځېدو او بیا سړی پروت دی او د خپل پرېوتو زاویه ګوري چې په کومه زاویه پرېوتی یم، دا ولې پرېوتم، دا زما چپلو کې کومه غابي وه، او دی پروت دی دغه سوچونه او منصوبه بندي کوي او کمپیوټر لګولی دی خپل حساب کتاب کوي. بھئی راپاسې زر خو ځان پاک کا، کپڑے بدل کا، ختم. اوس که دا لګې دی پروت دی دا حساب کتاب کوي، نو که جمعې مونځ لاړه جمعې مونځ به هم تېو شي او مثبت قضا شي. بھئی را پرېوتې بس فوراً راپاسه جامې بدلې کړه. بعض خلک راپوځي که نه اخوا دې خوا ګوري، اخوا دې خوا ګوري چا قورې لیده را پرېوتې بس راپاسه که چا هم لیدې څه خبره نه چې پس انسان دی را پرېوتون. جامې بدلې کړه یا په دغه نلکه باندې ویني ختم. خدا نه خاصه غلطي وشوه بس فوراً 2 رکعاته وکړه، ختم. بس دا سوچ مه کوه چې ولې وشوه، دا ما نه څنګه وشوه، دا بار بار کېږي، دا دې دنده کې مه لگا، اسی دندے میں نہ لگا رہے کہ ہاں یہ خطا مجھ سے کیوں ہوئی. ہر وقت اپنی خطا کو یاد کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے راستے کا حجاب ہے. ہم خدا کی یاد کے لیے پیدا ہوئے ہیں یا خطاؤں کی تسبیح پڑھنے کے لیے پیدا ہوئے. توبہ کے بعد ذکر میں مشغول ہو جائے. ہر وقت گناہوں کا صدمہ اور غم کرنا دل میں مایوسی پیدا کرتا ہے. څومره ښایسته خبره ده. هر وخت په دې خبره کې لګېدل، هر وخت دا سوچ کول، دا ګوشوارې جوړل چې ما نه دومره ګناهونه شي دي، دومره بېوقوف خلک چې بعض اوقات بیا بل ته هم وایي چې ما دا کړي دي، ما دا بېوقوف بچیا پلار دې بېوقوف دی. خلکو ته ولې وایې ته؟ خلکو ته دا خبرې ولې کوې چې ما دا کړي دي، ما دا کړي دي، ما دا کړي دي، ما دا کړي دي. دا بوډا پنشنیر چې دی که نه، دی د خپل کرپشن خبرې بیا کوي، موږ داسې به والدوانې کول، داسې به ونه کول. ظالمه دا ته څه کوې؟ توبه پې وباسه، دا چا نه دې وانه کړې ده، دا واپس که ورته. که هغې نه معلومېږي د هغې رشته دارانو ته وګوره، رشته دارانو ته واپس که هغې هم پته نه لګي، ټول مړه شوي، د هغې په نامه صدقه که. دا ته څه کوې؟ خلکو ته ولې وایې ته؟ دومره پورې د شریعت حکم دی، تا نه مونځ قضا شوی، نو خلکو مخکې مونځ مه قضا کوه، یو طرف ته یې قضا کوه چې خلکو ته پته ونه لګي چې لکه ته وګوره دنه مونځ قضا شوی دی. قربان د شریعت څومره زموږ د عزت دفاع کړې ده شریعت، چې بس مونځ قضا شوی د الله حق تا خراب کړی دی، خراب شوی دی دنه، نو اوس یو طرف ته یې قضا کوه چې چا باندې دا ظاهره نه شي چې لکه دنه مونځونه قضا شوي دي. شریعت زما او ستا د عزت دومره خیال ساتي. نو بیا دا سړی را پاسي او د خلکو دوی چې ما خو دا کړي دي او ما خو دا کړي دي او ما خو دا کړي دي. دا هم نه دي ویل پکار خلکو مخکې زه ډېر ګناهګار یم. دا الله ته دا عرض کا، دا درخواست وکړه، دا تهجد کې پاسه په تیاره کې الله ته عرض وکړه چې خدای زه ګناهګار یم، ما ته معافي وکړي. خلکو ته دا مه وایه زه ګناهګار یم، خلکو ته دا مه وایه زه خو ډېر خطاکار یم. خلکو تا د خلکو جرم کړی ده، الله جرم کړی ده، الله ته درخواست وکړه. د خلکو د حق والی د خلکو ته ادا کا، او چا نه حق والی هغه نه معافي غواړه چې ما نه غلطي شوې ده. خو دا خلکو کې اشتهار کول او خلکو مخکې چې د خپل ګناهونو تفصیلات بیانول دا د شریعت په نظر کې جایز نه دي. ځکه دا د مسلمان نه پرده اوچتول دي. تم مسلمانې نو ته خپله پرده ولې اخلې؟ زه او تم مسلمانان یو الحمدلله.
نو ولې دا پرده ولې ځان نه اوچته کړي؟ الله پرده چولې ده، نو بس په دې باندې شکر وباسه او بس الله سره خپل معامله صفا کړه. خلکو ته مه وایه دا زمونږ د معاشرې د حجرې د بیټک زمونږ د خواصو دا بعض اوقات غلطي مخې ته راشي چې خلکو ته لګي زما خدا ګناه و، زه خو دې ګناهګار یم، ما خدا کړي دي، ما خدا کړي. د دین نه لرې والي او د ناسمجۍ نتیجه ده. نو حضرت فرمایي چې توبه دې وکړه، الله نه دې معافي وغوښته او باس بیا ته به دا ګناه نه یادې چې ما خدا کړي دي، ذهن کې هم نه راولې. بھئی الله فرمایي چې ان الله يحب التوابین، الله تعالی توبه کوونکو سره مینه ساتي، ويحب المتطهرین، کم کسان ظاهری صفایم کوي او باطینی صفایم کوي، د ګناهونو ځان پاکي، الله غي سره مینه ساتي. او التائب من الذنب كمن لا ذنب له، حدیث پاک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چا د ګناه نه توبه وکړه هغه داسې پاک شو گویا کې دا د ګناه کړي نه ده. تا ته قرآن او حدیث دا زیره درکوي، بیا ته ولې سوچونه کوې چې دا ګناه به معاف شوي که به نه معاف شوي، او ما خدا ګناه کړې ده او ما خدا ګناه دا خو الله سره بدګماني ده. انسانانو سره بدګماني جایز نه ده، ته الله سره بدګماني کې. نمبر 1. نمبر 2 دا چې سړی بار بار ګناهونه یادوي، په زړه زړه کې یادوي، چاته وایي نه زړه کې ګناهونه یادوي، دا ګناه او دا ګناه او دا ګناه او دا ګناه، نو د دې یو اثر دی سړی مایوسه شي. سړی مایوسه شي چې یاره بس زه خو ډېر ناکارمانه خو داسې کار نه کېږي، مایوسه شي، عمل پرېږدي. دا 2 غټ غټ نقصانات. بلکې 3 چې ګناه اظهار خلکو چاته کوي نو پردم ځان نه اوچتوي، بے پردې کېږم. د دې وجه نه حضرت فرمایي چې ګناه خطا نه دي کول پکار، نفس تقاضا کنټرول کول پکار دي، د نفس تقاضې مخالفت پکار دی. ذکر، تلاوت، 2 رکعاته، یاران دوستان ملګری مور پلار ورونو خویندو سره سړی غپ شپ شروع کی، کتاب راوالی، یا کم از کم د مرګ یو منظر ځان ته یاد کی، د قبر، د آخرت، د ځن کدن، دا چې کوم یقیني مراحل مونږ ټولو باندې را روان دي. الله دې موږ تاسو ژوند کې برکت واچوي، الله دې هر مرحله کې موږ تاسو ته عزت سره کامیابی را نصیب کړي په خپل فضل او کرم سره. خدا مرحله را روان دي، نو دغه مرحله دې سوچ کی، دې سوچ سره به ان شاء الله د ګناه تقاضا چې دی دا به کمزوري شي، ختمه بشي یا کمزوري بشي، ختمه بشي یا کمزوري بشي. بار بار د دې احساس ساتل او بار بار دا سوچ کول د قبر د آخرت ان شاء الله تقاضا به کمزوري شي او د نیکه تقاضا به را مضبوطه شي. د نیکه او د خسته اراده به دا مضبوطی شي او بد اراده او بد سوچونه، غلط سوچونه دا به کنټرول شي، دا به قابو شي، بالکل به ختم شي یا کمزوري بشي. خو بل فرض انسان دی غلطی وشي الله دې نکي، نو بس فوراً 2 رکعاته وکړه، الله نه معافي غواړه، توبهګار شه، نادم شه، پیمانه شه او ځان ته چې څه وی بس الله مخکې ووایه، ځان ګریبان ونیسه، ځان مجرم که یا الله زه مجرم یم ما ته معافي نصیب کړي، استغفار سم کلمه درته یاد ووایه او بس بیا هیر کا، بیا هیر کا چې یاد شي ته غیر اختیاري به استغفار ووایه، بیا هیر کا. تا ته فرض کې خدا نه خواسته سلزل یو ګناه یادېږي په ورځ کې، سلزل استغفار ووایه او بس بیا خپل کار کې متوجه شه. هغې باندې سوچونه مه کوه، هغې تفصیلات او د هغې اسبابو باندې غور مه کوه چې ولې شوي دي، دا فلانکي کړي دي را باندې، دا فلانکي غلط کړی ما، دا داسې شوي، دا سوچونه مه کوه، بس ختم. چاته به ویم نه او خپله به م سوچ نه کوې، چاته وی نو هغې کې پرده دریم راځي او بل تم د ګناه دعوت ملاویږي او خپله سوچ کې نو الله سره بدګماني پیدا کیږي او مایوسی پیدا کیږي، مخکې ترقی بندیږي. لہذا حضرت فرمائی چې پھر اسی دندے میں نہ لگا رہے کہ ہائے یہ خطا مجھ سے کیوں ہو گئی. ہر وقت اپنی خطا کو یاد کرنا اللہ تعالیٰ کے راستے کا حجاب ہے، رکاوٹ ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے پیدا ہوئے ہیں یا خطاؤں کی تسبیح پڑھنے کے لیے؟ توبہ کے بعد ذکر میں مشغول ہو جاوے، کیونکہ ہر وقت گناہ کے غم کا تذکرہ کرنا دل میں مایوسی پیدا کرتا ہے اور پھر خشکی بڑھتی ہے. براخل مالی خلیہ یا کسی اور بیماری میں ابتلا ہو جاتا ہے. مالی خلیہ مانا جنون، پاگل پن. بعض اوقات داسې ځونه سره چکوي او په بله بله سره شي. انسان ډېر لږ زوږ ذهن او دل او دماغ دی، دې باندې به یو څیز نه مسلط دی. الله نه به عافیت غواړي، د الله د غیر محدود رحمت او فضل سوچ به ساتي او الله رحمت ته به متوجه کېږي، مغفرت ته متوجه کېږي. الله نه به ښه ګمان ساتي. ښه ګمان د الله سره یو عظیم عبادت دی او په خپل ګناهونو به استغفار کوي. بس دې نه علاوه نور کسی که سړی کوي نقصان به کوي. الله دې حفاظت وفرمایي.
البتہ مجموعی طور پر دعا کرتا رہے کہ خدا میری تمام خطاؤں کو معاف فرما اور میری مغفرت فرما. یو تفصیلی توبه دی وکړه او هغې نه پس بیا به یادی نه اجمالي طور باندې مختصر طور باندې به یا الله زما ګناهونه معاف کړي، یا الله زما کوتاهی معاف کړي، یا الله زما باندې پرده واچي. بس دا مجملا او مختصرا دعا به کې، تفصیلات ته به نه ځي. تفصیلات تتلو په نتیجه کې بیا نقصانات دي. سچی توبہ سے گناہ کی دوری ختم ہو کر حضوری میں تبدیل ہو جاتی ہے. یعنی رښتونی توبه په نتیجه کې د ګناه نه سړی لرې شي، د ګناه نه حوست ختم شي او د دې زړه ته د الله محبت نصیب کیږي. د رښتونی توبې دا خاصیت دی چې د ګناه ظلمت او تیاری لرې شي، ختم شي او د الله معرفت، د الله تعالی محبت او د الله تعالی سره د امید والا تعلق پیدا شي. بشرطے کہ دل سے آہ نکلے اور دل کی گہرائی اور جگر کے خون کی شمولیت سے استغفار ہو، تضرع الہا ہو، زاری سے اللہ تعالیٰ سے معافی کا اہتمام ہو. پدی برکت سره انشاءاللہ دین د ترقی جهاز بوچتیږي، جهاز بوچتیږي. او کوم دې تګو دو کې او دې فکر کې سړی لګي نو جهاز بوچت نشي، هم پس مکه باندې پروت دي. جبکہ مقصود دی چې الله تعالی متوجی شي، الله ته ورسی، د الله معرفت او محبت حاصل کی او دا بالا کیږي چې دې باندې په دې طریقې استغفار وکړي، توبه وباسي او بس بیا مطمئن شي او خپل عمل ته متوجی شي، ذکر ته متوجی شي، فرایض واجبات ته متوجی شي، خپل علم ته متوجی شي. کم چې د ذمہ داري دي کارونه دی هغه ته متوجی کېدل پکار دي. د خپل وخت په دې باندې نه دي ضایع کول پکار چې دا ولې شو او دا څنګه شو او دا سب وجہ او اسباب دی باندې موتا مکلف نه یو، بس د صحیح توبې مکلف شو، په اخلاص سره عاجزه سره د توبې او ندامت سره توبې مکلف او پابند یو بس. او به د دې چې کوم طریقه ده که چا مال نقصان کړي، مال ورته سره ادا کی یا معافي دی غواړي، سپکه سپوره ویلې شي معافي دی غواړي بس، او د خپل فرایض واجبات اهتمام وکړي. الله تعالی دې موږ ټولو دا پر د رښتونې توبې توفیق را نصیب کړي او الله دې موږ تاسو راضي شي. دې دپاره زما محترمو توبه چې سړي ته نصیب شوه په اخلاص سره، نو بیا دې نه پس د ذکر اهتمام، د تلاوت اهتمام پکار دی چې دې سره به انشاءالله دا بنیاد مضبوطیږي او نور ترقی به کیږي انشاءالله تعالی، او د نورو ګناهونو د پرېښودو اهتمام او فکر به هم نصیب کیږي انشاءالله تعالی. میاشت ختمېدو واله ده، دا خود احتسابي کارت چا سره نی دا والی دې کې روزانه بنیاد باندې د منځونو دا د حاضري لګول دي، د ذکر تلاوت او د مطالعې د تربیتی چې کومې سلسلې د هغې اهتمام سره حاضري لګول دي. دې کې به انشاءالله تعالی موږ تاسو ته خپل ټول د زندګۍ او نظام مخې ته راځي. کومه کمی راځي نو فورن به کنټرول کیږي، مخې ته به راځي، نشاندهي به کیږي انشاءالله. دعا نه پس اسلامي میاشت حساب سره جوړ کړی دی ماشاءالله، نو چا سره نی د پیاوالی. 2 تسبیحات موږ ذکر کوو، خپل حالات او سہولت اتباع سره ذکر پکار دی. موږ دلته صرف 2 تسبیحات کوو، لا اله الا الله سلزل وای، لا اله سره دا تصور کول دي چې لا اله برکت سره غیر الله زما زړه نه وځي، د ګناهونو جذبات، د ګناهونو احساسات، غلط سلس سوچونه، حسد، بغض، کینه، غصه، ظلم، سچي کوتاه کې سره مبتلای دغه نیت چې خدای پاک دې کلمې طیبې په خاطر ته کفر معاف کړي یا الله. الحمدلله زه مسلمان یم یا الله، د دې کلمې طیبې په خاطر او برکت سره خدای زما د ګناهونو معاف کړي، زما د ګناه والا مزاج د نیکو په مزاج باندې بدل کړي او یا الله خپل رضا کارونو ته متوجي کړي. لا إله إلا الله، 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. یو تسبیح اسم ذات مبارک وای په ول الله باندې جل جلاله ویل پکار دي او دا تصور پکار زما جبا زما زړه د کائنات ذره ذره ما سره د الله جل شانه په یاد کې مشغول دي. الله جل جلاله وتعالى شانه الله 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 اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینہ اور جام ہے عاشقوں کا مینہ اور جام ہے اللہ اللہ ایچی شیرین است نام اللہ اللہ ایچی شیرین است نام شیر و شکر می شود جانم تمام شیر و شکر می شود جانم تمام از کرم از عشق معزولم مکن از کرم از عشق معزولم مکن جز بذکر خیش مشغولم مکن جز بذکر خیش مشغولم مکن اللہ 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 جل جلالہ وتعالی شانہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. یا ارحم الراحمین مونږ ټول ته د ذکر د تلاوت او د رجوع الله توفیق را نصیب کړي. یا ارحم الراحمین خپل معرفت او محبت را نصیب کړي. د هر باطنی ظاهری ګناه نه نافرمانه نه زموږ د ټول حفاظت وفرمایي. دا د ګناهونو عادتونه خدای د نیکو په عادتونو باندې بدل کړي. زموږ تیر شوي ژوند غفلتونه کوتاهۍ تیاري خدای پاک دا موږ ټولو ته معاف کړي. د دغه ګناهونو نقصانات چې موږ په ژوند باندې تن بدن باندې راغلي خدای د دې تلافي او تدارک فرمایي. آئنده د دې ټولو کوتاهونو غفلتونو خدای زموږ د ټولو حفاظت وفرمایي. د ټول امت حفاظت وفرمایي. د نظر د جبې د زړه د لاسونو خپو د غوږونو حفاظت را نصیب کړي. یا ارحم الراحمین. انفرادي اجتماعي ګناهونه زموږ د ټولو او د ټول امت حفاظت وفرمایي. زموږ مردگانان ټولو بخښي. ژوندو ته خیر کړي. مشرانو له صحت او عافیت نصیب کړي. چې کوم وفات شوي دي خدای ټولو به حساب مغفرت نصیب کړي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد.